حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی دے دا مبارک درنگ ډیر زیات تور دے مبارک لراله یا رسول اللہ دا تور والے سغیب دے مبارک ورته فرمائے چې نه سعدا دا خو صعیب نه دے مبارک ورته فرمائے چې یا رسول اللہ بیا مال ولی سوک نکاح لور نرا کئی بیا ولی مال خپل بچی سوک نکاح لنرا کئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمائے چې سعد لاړ شاه فلانے قبیلہ کی فلانے کس دے هغه ته وایي چې رسول الله مبارک را لېږلې ما ساده لور سره مبارک نکاح کړی دا سالور مال په نکاح باندې راکا سعد رضی الله تعالی عنہ روان شو هغه له ورله کور ته دروازه وټکوله اکسرا وته حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ورته وایي فلانیا په حضور علیہ الصلوۃ والسلام را لېږلې ورته سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام را ته فرمایل چې لاړ شو هغه ته پیغام ورسوا چې ستا د لور نکاح زما سره حضور علیہ الصلوۃ والسلام وکړه اکس ورته وایي چې تعالی لور درکم صدر سره شته کور لري مال دولت لري دا چاله چې لګلو دا ډیر زیات مالدار لور یې ډیر زیات حسینه وا ډیر ښکلې وا تاسو ته خیال وکړئ چې اکثر دا بدرنګ کس ښځې ډیره په قسمت ښایسته رسېږي نو هغه ډیر صحابي دی د رنګ تور دی او هغه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ولیږه او ورته وایي چې تاله به زه خپله لور در کوم ته خو تورم یې مالم در سره نشته دولتم در سره نشته پیسې در سره نشته تاله خو زه لور نه در کوم صحابي را روان شو چې کله واپس را روان شو د کور نه هغه لور اواز وکړ ای بابا جانه څوک راغلی و بابا جان چا سره په خبرو باندې لګیا وي څوک دی واپس وشړل د دروازې نه هغه بابا ورته وایي ای لورې حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو کس را لېږلی و د رنګ نه ډېر زیات بدرنګ ډېر زیات تور و او حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیغام راوړو چې ستا نکاح دې د دغه کس سره وشي اخو ما واپس کو ما ورته وویل چې ستا سره زه د خپلې لور نکاح نه کومه تاله زه خپله لور نه در کومه ځکه یو خو د رنګ تور یې بل در سره مال دولت نشته دی ځکه چې څوک نکاح کوي عادسو وجو نه کوي یا خو به هغه حسن ډېر ښایسته وي یا به د هغه سره مال دولت وي یا به د هغه نسب ډېر بهترین نسب وي نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ سره خو نه نسب بهترین و نه ورسره حسن موجود و نه ورسره مال دولت موجود و هغه مې واپس کړه هغه لور الفاظ یې وره لور ورته سوی ای بابا جانا تا خو داغه شکل او صورت ته وکتل چې دا خو د رنګ تور دی خو ایسا ته وګوره چې بابا جان دا چا را لېږلی دی هغه څومره حسین ورته ای بابا جان زه به په محشر په میدان کې دا تمنا لرم او په دې به فخر کوم چې د چا نکاح ماما کړې ده د چا نکاح پلار کړې ده د چا نکاح چتر کړې ده زه په فخر باندې وایم چې زما نکاح د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله کړې ده زه به په فخر سره وایم چې زما نکاح حضور مبارک کړی د لاړ شه په منډه باندې صحابي د حضور در ته لاړ نشي دربار رسالت کی شکایت پتا باندې اونکي چې د حضور غلام یې واپس را لېږلی صحابي په منډه منډه باندې رالی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ واپس د لاس راونیو وی راشه ماته منظوره ده زه درله د خپلې لور نکاح در کوم چې کله ورته دا وویل سعد رضی الله تعالی عنہ واپس راغی هغه سره خبرې اترې وکړلې حضور هغه ورته وی ګوره ما سره خو هیڅ نشته 1 روپۍ نه لرم 1 درهم نه لرم سوکم حضور مبارک ته واپس دربار رسالت ته راغی یا رسول الله ستاسو پیغام مې وړو صحابي پیغام قبول کړ د لور نکاح راله راکئ یا رسول الله ما سره خو پیسې نشته ما سره خو د جنج د سامان دپاره د ولیمې دپاره را سره پیسې نشته یا رسول الله څه وکم
حضور مبارک ورته فرمایي چې سعد لاړ شه حضرت عثمان غنی ذوالنورین لا حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ عثمان غنی ته لاړې عثمان غنی ورله 200 درهم ورک حضرت علی شیر خدا ورته 200 درهم ورک حضرت عبدالرحمن ابن عوف ورته 200 درهم ورک حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ سره 600 درهم برابر شو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ 600 درهم په جیب کې واچول په محبت باندې او په خندا باندې کور ته را روان دي کور والو ته وی چې مبارک شي زما واده را نږدې شو د واده تیاری شروع کړي ویناګانې خلکو ته او کوي سامانونه کور ته وروړي زما نکاح حضور مبارک ته کړی دا سورج پس به زما نکاح کیږي اې د صحابي محبت ته وګوره د صحابي شان ته وګوره چې حضور مبارک سره څومره محبت لري کله چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ هغه کور ته راغلل او د کور والو له پیغام د واده ورکړلو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ 600 درهم په جیب کې واچول مبارک فرمایي چې 200 درهم مې په مہر کې شول 400 درهم یې واغست بازار ته لاړې بازار کې په یو دکان کې کپڑا ګوري په بل دکان کې پیزار ګوري په بل دکان کې لوخي لرګي ګوري چې د کور د پاره واخلم حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په بازار کې ګرځي پدې کې आवाज راغې یو کس ندا کوي چې اے مسلمانانو اے مجاهدینو رسول الله مبارک جهاد ته تیارې کوي کفار حمله کړی دا ټول مجاهدین میدان ته ځان ورسوي رسول الله مبارک جهاد ته روان دي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ شاته مخرا ګرځي کله چې مخرا وګرځول مجاهدین روان دي جهاد ته میدان ته حضرت سعد وی ایمان خدا نکیږي چې حضور مبارک د جهاد په میدان کې جنگيږي او زه د واده په بستر باندې پروت یم دا خو زمان نکیږي کپڑے په ځای باندې پرې خودلې سامان په ځای باندې پرې خودلو پیزار یې په ځای باندې پرې خودلو حضرت سعد را روان شو په هغه 400 درهم باندې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ زر واغستلا په بل باندې تو واغستلا په بل باندې ډال واغستو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د واده شپه را جوړه ده هلته ورته ناوې تیار ناسته ده دلته حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ځان ته تورو زرو ډال واغستو او جنگ د میدان ته حضور مبارک ته ور روان شو صحابه کرام کفار سره جنگيږي صحابه کرامو میدان لګولې دي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ جنگ میدان ته ورسېدو کله چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ جنگ میدان ته ورسېدو حضور مبارک چې وکړ حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته وی اے عبدالرحمن ابن عوف وګوره دا سعد نه دی راغله وګوره دا ولی سعد نه دی سه کتا سو یاد بساتي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دا رنگ نه تور وو دا لاسونه به تور ښکارې دل حضور مبارک د لاسونو نه او پیجند وی اے عبدالرحمن ابن عوف وګوره دا مبارک دا خو حضرت سعد دی لاسونه د سعد پشان کی دی دا خو ماتا حضرت سعد ښکاریو په میدان کې جنگیږي لګیا دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات بہادرۍ سره په مشرکانو کافرانو باندې ورغه کله چې جنگ وکړو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ زخمی شو پس مکه باندې را پریوت صحابه کرامو پورته صحابه کرامو د ځان سره واخیستو د حضور مبارک قدمونو لروړ یا رسول الله دا تاسو غلام دی دا صحابی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دی نن یې د واده شپه و تاسو ورله د نکاح تنظیم برابر کړو تاسو چې کله د جنگ اعلان وکړ کلم چې اویل چې جهاد ته تیار شي حضرت صاحب خپل واده پرې خود خپل بیبي پرې خودلا حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ جهاد تراغه جهاد یې وکړ د قران د پارا د دین اسلام د پارا تاسو د سر بلندۍ د پارا د دین اسلام د سر بلندۍ د پاره واده پرې خودلو بیبي پرې خودلا تاسو قدمونو لراغه حضرت سعد زخمی دی یا رسول الله د مرګي حالت باندې پروت دی حضرت سعد خدا سے نخکاری چې ژوندې به پاتې شي کور ته به واپس لاړ شي حضرت سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور مبارک پا پتن باندی پروتے صحابہ کرام گیر چاپیر ولار دی صحابہ کرام رشتی چی کاشنن حضرت سعد زوے وہی صحابی وہی کاش چی حضرت سعد زوے چی دا حضور پا پتن میں سر اخو دیوے کاش دا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زیباندی ز شہید وے ز زخمی شوے وے چنن میں دا حضور پا پتن باندی سر اخو دیوے ہر یو صحابی رجا دے رش کئی ہر یو صحابی تمنا دا کئی چی کاش نند سعد پا زیباندی زوے حضرت سعد دا حضور پا پتن باندی پروتے طول صحابہ کرام گیر چاپیر ولار دی حضور مبارک اعلان کئی اے صحابہ کرامو فنن پا دنیا کی جنتی لیدل غاڑی راشی اگورے حضرت سعد دے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضور مبارک پا پتن باندے پروتے میدان کی جنگ لگیا دے جنگ کی گی صحابہ کرام پا حفاظت در رسول اللہ مبارک کی ولار دی حضور مبارک صحابہ سرم خبر کئی حضرت سعد سرم خبر کئی پدے کی چند لمحی تیر شولی سٹیم چتیر شلو انا للہ و انا الیہ راجعون سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید شو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا نلاڑے عرض میں دا کولو مومنان و مسلمانانو چی صحابہ کرامو چرت درع جہادنا چرت درع دا قربانین ندکڑے چرت کم دزان سردا پیسل ندکڑی چی زما خود وادش پدا یا زما پکور کی بچی دی یا زما کاروبار دے چرت چی مقابل دا مشرکین و دا کفار و راغلی دا صحابہ کرام مخبل زانونا اوران دکڑی دے صحابہ کرام مخبل زانونا دا حضور علیہ السلام دا پارا دا دین دا پارا خبل زانونا اوران دکڑی دے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخبل زان دا حضور دا قدمونو دا دین دا پارا قربان کرو دا حضور علیہ السلام صحابہ دا حضور علیہ السلام محبین زمان ستا شان نو چی اغیب ستول چی چرتا کی من مکراب للا خپل زان بے قابو نکو دا دیر گران کار دے چی دلتا ستا دا وعدہ شپی دلتا کی ستا دا وعدہ تیارے کی گی او التا کی تا جہاد تلوانی خو آخو بیل شانتی ہستیانے وی حضرینو نو عرض میں در تدا کولی چی ابو بکر صدیق سب سوئی چی اے زما پا دنیا کی یو دا خبر خو خدا چی النظر الى وجہ رسول اللہ چی دا حضور مخ مبارک تگورم دویمہ میں دا خبر خو خدا چی مال او دولت را اللہ را کری او دا حضور پا ذات باندے قربان کم پا دن باندے قربان کم یا میں دا دیر زیاد خوخ دی او ادریم نمبر میں دا دیر زیاد خوخ دی یا رسول اللہ چی زمان دوری بھی استاسو کا نکاح کی سمر بہترین سیزون اخواق کخا دا ابو بکر صدیق سے ویر زیاد اخیارو زکا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیر انتہائی اخیار ہو دیر زیاد اخیار ہو یہ ورز دا حضور علیہ السلام پخپل حجر مبارک کی ناس تے حضور علیہ السلام پخپل حجر مبارک کی ناس تے مبارک دیر زیاد خوشحال دے دیر زیاد پا خوشحالی کی دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ للا حضور مبارک ورطا ہوئی اے عائشی بی بی اغواڑا سرا نغواڑی چی در لدرکم اغواڑا چی سرا نغواڑی در لدرکم عائشہ بی بی ہوئی بیماروں چی رسول اللہ مبارک خودر عجیبہ آفر علمون عزبتی نصر وارا اس کا دا موتاوے نسبم غفتے دو دنیا چلتے ہو سیزبم غفتے ہو چی یارا بس دمرا پیسی را کو یارا لدارا کو یارا لآغرا کا خدا ریلو خیارانے ہوئی عائشہ بی ورطوئی یا رسول اللہ لگ ٹیم را لراکا لگ وقت را لراکا زمد بابا جان نا پخت نکوم چی سعوارم زمد ابو بکر صدیق سب نا پخت نکوم چی رسول اللہ مبارک خوراتا آفر اولگولو چی سغواڑی را نا اغواڑا چی در لدرکما ابو بکر صدیق سب للاڑلا ورطوی بابا جانا حضور مبارک خونن آفر اولگولوی عائشی بی بی چی سرا نغواڑی اغواڑا چی درکما ابو بکر صدیق سب ورطوی اے عائشی بی بی
وی پدې کې خصو خبرې دي تلاړ شو د حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وایا چې یا رسول الله دا هغه رازونه نه راته یو راز وایا چې کله ته په معراج په شپه باندې د الله له مکان ته لاړې کله د الله سره د راز او نیاز کولو په هغه شپو باندې چې کومې خبرې شوي دي کوم راز او نیاز شوی دی د هغې نه راته څه ووایه نو یاد به ساتئ د دې نه مونږ ته دوه سبقه میلاویږي یو سبق راته دا میلاویږي چې کله یو کار کې د خپل مشر سره مشوره وکړه د خپل مشر له لاړ شه ورته ووایه چې دا کار کومه دا څنګه وکړمه څنګه چې عایشه بیبي د خپل پلار له راغلله ابوبکر صدیق صاحب نه تپوس وکړه پوښتنې ترېنه وکړله چې رسول الله مبارک خو داسې فرمایلي دي څه ورته ووایمه کله چې عایشه بیبي واپس راغلله مبارک ته فرمایي چې یا رسول الله د هغه رازونو نه راته یو راز ووایه چې کله ته الله له مکان ته لاړې کله الله سره مخامخ شو په منځ کې پردې نه وي د هغه رازونو نه راته یو راز ووایه مبارک ورته فرمایي چې ای عایشې بیبي عجیبه سوال دې وکړه دا راز او نیاز خو څوک چاته نه وایي ته زما نه څنګه پوښتنه کې خو زه تا سره مې وعده کړې وه چې د کومو تپوس مې وکړو څه دې مې رانه وغوښتل درله به درکومه حضور مبارک ورته فرمایي چې ای عایشې بیبي یاد ساته چې یو مؤمن مسلمان را پاسېږي او هغه د بل مؤمن مسلمان خفه زړه خوشحاله کي د چا زړه د سکون ورسوي د بل مسلمان مدد وکړي د بل مسلمان هیلپ وکړي او د بل مسلمان غم ختم کړي نو د هغه ترمنځ او د جنت ترمنځ به یو مرګ حایل جوړ وي د ده سترګې پټېدل او جنت ته داخلېدل عایشه بیبي ډېره خوشحاله شوه چې دا خو ډېر اسان کار دی بس د خلکو زړونه خوشحالوه هر چا سره لږ ډېر مدد کوه او بس جنت ته به ځي دا خو ډېر اسان کار دی عایشه بیبي راغله خپل بابا جان له ابوبکر صدیق صاحب له ورته یې بابا جانه تا چې کومه پوښتنه کړې وه ما د حضور نه وکړه حضور مبارک خو ډېر عجیبه الفاظ وویل او ډېر بهترین الفاظ یې وویل ورته یې څه وویل وی ابوبکر صدیق صاحب ته وایي بابا جانه وی حضور مبارک خو داسې الفاظ وویل چې څوک د چا خفه زړه خوشحاله کړي هغه به جنت ته داخلېږي ابوبکر صدیق صاحب ورته په ژړا خفه شو ورته وایي عایشې بیبي وی تا خو دا واورېدل د حضور مبارک نه چې څوک د چا خفه زړه خوشحاله کړي هغه جنت ته داخلېږي دا خو ټیک ده ته لږ سوچ وکړه لږ په دې خبره د حضور مبارک سوچ وکړه چې دا ولې حضور مبارک داسې وفرمایل وی که چېرته کوم یو انسان د چا خفه زړه خوشحاله کړي او جنت ته به داخلېږي نو دا خو تا د تصویر یو رخ کتلی دی د تصویر دا بل رخ وګوره هله به د عقل ځای له راشي عایشه بیبي ورته حیرانه شوی بابا جانه دا ته څه وایې دا راته لږ وضاحت وکړه د دې څه مقصد دی ابوبکر صدیق صاحب ورته وایي عایشې بیبي که چېرته حضور مبارک دا وفرمایل چې کوم یو انسان د چا خفه زړه خوشحاله کړي هغه جنت ته داخلېږي نو د تصویر بل رخ هم وګوره که کوم یو انسان د چا خوشحاله زړه خفه کړي هغه سره به الله کومه معامله کوي یاد ساتئ مؤمنانو مسلمانانو مونږ په یو داسې معاشره کې وخت تېرو مونږ په یو داسې ماحول کې وخت تېرو چې مونږ او تاسو له یو بل ضرورتمند یو زمونږ او ستاسو یو بل ته ضرورت دی زمونږ او ستاسو یو بل ته حاجت دی که چېرته مونږ او تاسو یو بل په ځای باندې پرېږدو نه به دا معاشره وچلېږي نه به زموږ ستا زندګي خوشحاله شي نه به زموږ ستا زندګي په سکون کې شي نه به په راحت کې شي خو که چېرته کې مو تا د یو بل په کار باندې راغلو مو تا د یو بل لحاظ وساتلو او مو تا دا د ځان سره سوچ وکړه چې مونږ او تاسو د یو بل محتاج یو هر انسان بل انسان ته محتاج دی نو بیا به زموږ ستا معاشره په یو بهترینې طریقې سره په یو ښه طریقې سره سر ته ورسېږي نو د نننۍ جمعې نه دا پیغام د ځان سره یوسئ چې د یو بل خیال وساتو د یو بل خفه زړونه خوشحاله کړو یو ملګری دی یو دوست دی یو محله دار دی یو رشته دار دی خفه دی درنه
تا نه خفه دی بل نه خفه دی اسې خفه دی د کور طرف نه ورته خفګان دی لا شکینه ورسره تسلي ورله ورکړه یو څو خبرې ورسره وکړله چې سړی خوشحاله شي اله العالمین جل جلاله دې موږ ته په دې چند خبرو باندې په دې وعظ او نصیحت باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله